چې د زمونږ سابقه صوبایي وزیر مظفر سید صاحب چې کله په پاکستان پیپلز پارټۍ کې د شمولیت اعلان کړی دی نو د پاکستان پیپلز پارټۍ په کارکنانو کې یو جذبه پیدا شوې ده او دا پروګرام د هغه تسلسل یوه کړۍ ده چې د هغه کم ملګري وو په جماعت اسلامي کې هغه نن زموږ څخه دلته د شمولیت د اظهار یکجهتۍ د ورورولۍ د بایچارې اعلان کوي او زه هغې ته په پاکستان پیپلز پارټۍ کې د مرکزي او د صوبایي مشرانو د طرفه هرکلی ویم او سلام ورته پیش کوم نن په سیار دره کې داسې مشران مونږه یادو چې هغه نن دلته وی نو مونږ به ډېر زیات خوشحاله وی نن کې اسحاق پاچا صاحب په دې غونډه کې ناست وی او مظفر سید صاحب او د هغه ملګري هغه لیدلي وی نو هغه به ډېر زیات خوشحاله وی او داسې نور سپین روبي مشران چې هغه وفات شوي دي نن به د هغو روح ته په قبر کې تسکین میلاو شي چې نن هغه بیانیه چې په هغې باندې دا الزامات لګېدلي وو چې دا کاپر دي دا سیکولر دي دا لیبرل دي او خلکو به ورسه غم خادۍ نه کولې نن زمونږ دا بیانیه نن درست ثابت شوه چې مونږ په حقیقي معنو کې اول مسلمانان یو او بیا د غریب ملګري یو دوستانو روایتي او د حلقې خبرې به زمونږ دا مشران کوي خو زه نن تاسو ته د پاکستان پیپلز پارټۍ او د هغې په جدوجهد د هغې په سوچ د هغې په فکر د هغې په فلسفه یو دوه ټکه خبره کوم پاکستان پیپلز پارټۍ بنیاد په دې وطن کې د څه مقصد دپاره و آیا د دې مقصد دپاره چې موږ ته اقتدار پکار دی موږ ته کرسۍ پکار ده موږ ته مراعات پکار دي موږ ته پیسې پکار دي نه نه ای د سیار درې بزرګانو تاسو ته ښه پته وه چې په دې ملک کې تیرې وې ظلم و جبر و استحصال و جاگیرداري وه سرمایهداري وه ته به په ځمکه ناست وې خان صاحب په کټ کې ناست و تاسو به بګار کوو ستاسو به استحصال کېدو ستاسو به دلته ګیړي او فروټ خرڅول د غربت سم مخو مفلسي وه بېوسي وه بېکسي وه قائد عوام شهید ذوالفقار علي بټو راغی ویې کتل چې آیا په دې وطن کې د دې غریب څه حق شته د دې د ژوند د تېرولو څه حق شته د دیو له د مراعاتو ورکولو څه حق شته دیو د پاسپورټ د شناختي کارت او د ووټ حق شته دیو ته د ژبه شته خو چاړېګان دي د خبرې ورکړه دیو ته پکار ده نو قائد عوام شهید ذوالفقار علي بټو په دې وطن کې چې کله د پاکستان پیپلز پارټۍ بنیاد کېښودو نو هغې صرف یوه ناره وه چې په دې ملک کې په دې وطن کې غریب له موږ طاقت ورکړو ژبه ورکړو هغه راځي د جاګیرداري سرمایهدارۍ نه تاسو خلاصوي د بګار نه خلاصوي د ګډ سر تم کېنئ نن غټ غټ خانان نوابان ستا له راځي ستا نه ووټ غواړي ستا نه مطالبه کوي او تا ته کښېني پاسي دا د پیپلز پارټۍ کمال او برکت دی دوستانو قائد عوام شهید ذوالفقار علي بټو نن زما غوندې غریب سړي له ژبه ورکړله چې زه نن تاسو ته مخامخ یم نن زه له دې ملګري سیدي ناظم غټ غټ جاګیردارانو دا د پیپلز پارټۍ برکت دی نن چې دا بنګلې نه دا غټ غټ محلات یې نه دا سپینې جامې نه دا د قائد عوام شهید ذوالفقار علي بټو برکت و که نه دا جامې نن نوجوان ته پته نشته چې هغه په هسې تبدیلۍ پسې نارې وایي ګرځي نن که په سعودي عرب کې دا مزدورۍ تاسو نوې کړي دا بنګلې هم نوې جوړې کړي نن د بچي سره موبایل دی دا مزید چرچې دي هغې ته دا پته نشته چې قائد عوام شهید ذوالفقار علي بټو څه کړي دي دا د چا برکت دی دوستانو دې وطن له جمهوریت چا ورکړی دې له آیین چا ورکړی
دې اسلامي نظام چا ورکړی؟ دې پاسپورټ شناختی کارت چا ورکړی؟ دې اټم بم چا ورکړی؟ د خلیجي معاهدې چا کړي دي؟ دا نوجوان ته پته نشته. سټیل میل چا جوړ کړی؟ روزګار چا ورکړی؟ د دې لپاره قائد عوام شهید ذوالفقار علي بټو په سولۍ ختلی دی. کله به چې هغه د غریب خبره کول په دې ملک کې به جاګیردار او سرمایهدار ته تبه راتله چې موږ ته به غریب سړی په کلي کې ودرېږي. ولې دا مشهوره خبره نه ده؟ مالداره سړی په غریب سړی په کلي کې مني او وایي چې دا زما نوکري ما ته کیني پاسي. خو تاسو له قائد عوام شهید ذوالفقار علي بټو جب هم درکړه، طاقت هم درکو، پیسې هم درکړې او نن راغلې دلته ولاړې. دوستانو هغې چې شهید کو په دې ملک کې هغه جمهوریت غوښتو، حقیقي آئین بالادستی غوښته، ستاسو طاقت یې غوښتو، خو دغه اسټیبلشمنټ ته هغه نه و قبول، هغه شهید کو. او نن چې کله هغه شهید شو هغه د شهادت سره به دا سوچ ختم شي، بټویزم نظریات به ختم شي. د هغه بچي شهیدان کړه. کله به چې د هغه کارکنان ته به کوړې ورکولې نو د هرې کوړې سره دا آواز رکوو زنده ہے بټو زنده ہے، زنده ہے بټو زنده ہے. دوستانو موږ دا پانسۍ دا کوړې دا جیلونه د څه مقصد دپاره ورکړي دي؟ چې په دې ملک کې غریب مضبوطي، تاسو ته خپل حقوق میلاویږي. موږ دلته جمهوریتي، دلته د آئین بالادستی، دلته خوشحالي، دلته امني، دلته روزګاري. نو هغه بیانیه زمونږ بیوي او زمونږ شهید بېنظیر بټو هغه تحریک تسلسل شروع کو او په هغه تسلسل کې هغه قوتونه ته دا پته ولګېده په دې ملک کې دوه قوتونه دي، یو انټي اسټیبلشمنټ دی او یو اسټیبلشمنټ قوتونو مرګستیا ده. موږ د انټي اسټیبلشمنټ، انټي جاګیردار، انټي سرمایهدار تحریک دی او زموږ نه بیبي هم شهیده کړه چې دا کاس ختم شي، دا سوچ ختم شي، دا فکر ختم شي، دا جدوجہد ختم شي. خو د هغې بچی، د هغې یتیم بچی څوک مختلف خبرې کوي. دا بلاول بټو زرداري د هغه په قیادت کې نن دا جدوجہد روان دی. بېشکه کمزوری به وي، بېشکه خبرې به پکې، خو هغه وړوکی دی. زمونږ دا کم سوچ او فکر او جدوجہد چې دی د هغه په قیادت کې روان دی. او نن مظفر سید صاحب او د هغه ملګري هغه سوچ ته ټیک وایي او انشاءالله د دې سوچ سره په دې ملک کې موږ حقیقي انقلاب او تبدیلي راولو. دوستانو بیا زرداري صاحب دې ملک ته څه ورکړي؟ نن دې ملک کې خو چې څه کړي دي پاکستان پیپلز پارټي کړي دي. که د یو صوبې له نوم ورکړی دی، که NFC اواډ یې ورکړی دی، که روزګارونه یې ورکړي دي، که نن سیار درې ته راشي، که دا روډونه ګورې، که دا سکولونه ګورې، که دا ډسپنسرۍ ګورې، که دا دلته روزګارونه ګورې او که څه وو پاتې شوي وو نو هغه مظفر سید صاحب کړي دي. نو دوستانو دا د پیپلز پارټۍ ویژن دی. نن په ملک کې د تبدیلۍ په ناره باندې حکومت راځي چې دلته به عدل وي، دلته به انصاف وي، دلته به مفت تعلیم وي، دلته به مفت روزګار وي، دلته به مفت تعلیم او صحت وي، دلته به په عدالتونو کې انصاف وي، په دفترونو کې به میرټ وي، دلته به موږ نوجوانانو ته 1 کروڑ نوکرۍ ورکوو، 50 لکه کورونه به ورکوو. دوستانو نن کم دی هغه 50 لکه کورونه، کم دی هغه 1 کروڑ نوکرۍ؟ نن نوجوانان دا دي ناستې ډیګرانې په ترخ کې نیولې دي او جاړي، چغې وایي چې موږ دوکه شو، موږ دوکه شو. دوستانو هغه خبره د کم ځای نه شروع شوې وه، اوس زه په دې لار راتلمه مې دا ګڼه ده څه ده وایي دلته وایي بیزې او دا چرګان ونډې تقسیمېږي. ای د خدای بنده دې نوجوانانو خو تاله په یو امید ور درکړی و، تاله خو په یو سوچ ور درکړی و، تاله خو په یو جذبه ور درکړی و او خبره راله چرګانو کټو انډو ته پاتې شوه. څومره د افسوس خبره ده. خو دوستانو انشاءالله را روان دور ستاسو د خویندو میندو به په دې کلي کې روپۍ اخیستې ده بېنظیر انکم سپورټ. اول یې خو هغه بندې کړې. ولې بندې کړې؟ چې د دې خاوند پاسپورټ جوړ کړی، د دې خاوند په موبایل باندې کارډ راویستی. دوستانو چې پاسپورټ چې زه نه جوړوم نو زه به څه کوم؟ زه چې موبایل سیم نه رجسټر کوم زه به څه کوم؟ نو د هغه بیبي پیسې په څه بندي کړي دي؟
چې د پاسپورت جوړ کړي د کارت باندې موبایل رجسٹر کړي دا مالدار دي څومره د افسوس خبره ده او زمونږ دغه خویندو میندو نن کارونه بند شوي دي مونږ افسوس کوو خو انشاءالله بیا به د پیپلز پارټۍ دور راځي او هرې تور سري ته زما دا میسج ویسئ چې تاسو ته دا پیره 2000 روپۍ میلاوې دی را روان ځل به درته هره میاشت هرې خور ته که غریبه ده او که مالداره ده خو چې په کور کې تور سري راته به 1500 روپۍ میلاوېږي انشاءالله دوستانو زمونږ دا علاقه پسمانده ده دلته زلزلې راغلي سیلابونه راغلي دهشتګردي تېره شوې ده مزاربت خلک لوټلی دی او کټ ګاډي دلته زمونږ د معیشت ذریعه ده په هغې مونږ روزګارونه کوو په سوزه کې مونږ ټماټر خرڅوو په پیلډر ټیکسي کوو په ویډز باندې خپل تله راتله کوو هغه ګاډي نن دا حکومت بدلوي څوک وایي عدالت فیصله کړلو څوک وایي هایکورټ کړې ده هېچ چا نه ده کړې زه به یې درته ثبوت وښیم چې دا دې حکومت کړې ده دا حکومت د روزګار په ځای دې خلکو له بېروزګاري ورکوي او دا ګاډي تی نیسي او وایي فیصله چې ایم این اګانو ایم پي اګانو په کمیشنر سره کړې ده ستاسو دې نمایندګانو دا ګونګیان او چاړاګان چې دي چې یاره دا ګاډي به ونیسو او ټک ټک به یې کړو د څاروي په شانتي او تاسو ته به یې واپس کړو دا فیصله تاسو ته منظوره ده تیز یې ووایئ چې هغه دغه یې واوري دا تاسو ته منظوره ده کټ ګاډي د چا پلار هم نشي بندولی نن د دې سټیج نه دا واوره دې سرکار ته هم ویم د انتظامیې ته هم ویم د ایم این ایز ایم پي ایس ته هم ویم چې انشاءالله مونږ به د پیر د ورځې نه د ډیس ته میلاویږو بیا به پریس کانفرنس کوو دا کټ ګاډي په ضرور نه دي د دې څه زموږ د دې غریبانانو معیشت وابسته دی او چې کټ ګاډي له چا ګوتې وړې نو د پیپلز پارټۍ دا لیډران به مخکې او موږ به ورپسې یو او تپوس به کوو انشاءالله تاسو تسلي ساتئ کورونو کې مه ودروئ راویې باسئ او چلوئ او چې د چا ګاډی ونیو زه په دې ملګري عدالت کې ناست یم زه پوه یم سرکار پوه دوستانو مشران به خبرې کوي الیکشن رانږدې دی پی ډي ایم په دې علاقه او په دې وطن کې تحریک شروع کړی پاکستان ډیموکریټک موومنټ هغه په دې ملک کې څه غواړي په دې ملک کې حقیقي جمهوري نظام غواړي د قانون بالادستي غواړي د انساني حقوقو دپاره جدوجهد کوي نو آیا د پی ډي ایم دا تحریک تاسو ته قبول دی تاسو یې ملګري یئ نو مظفر سید صاحب او د هغه ملګري واورئ پیپلز پارټي د مزاحمت پارټي ده د قربانو پارټي ده په دې کې به جیل ته ځو کوړې به خورو وینې به تویو درناګانې به کوو په روډونو به کینو نو آیا دا ملګري زموږ سره دې ته تیار یئ ولې خبر هم کمزورې تیار یئ نو را روان 1 تاریخ نه لانګ مارچ ته تیار شئ او اسلام آباد ته به ځو نن عهد وکئ چې نن بلاول ته موږ دا ووایو چې د سر پټو په غرونو کې دا عوام ستا د بیانیې سره ستا د پی ډي ایم سره ولاړ دي او لانګ مارچ له به درځي ځو به که به نه ځو خبر هم کمزورې ده او لاسونه چوت کوي ځو به که به نه ځو आवाज راکئ نعره بوټو نه 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 نن نوي ملګري تاسو خو به په جماعت اسلامي کې خدای خبر څه چه ناره والي خو دلته به ګوره ټیټه ناره زنده ہے بټو زنده ہے بټو نعرے 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 بټو والسلام